محرم کې روزه نیول. محرم ټوله برکتی میاشت ده، په هر ورځ باندې انسان روزه نیولی شي. دا 10 یو کم 10 ورځو کې چې په کوم ورځ روزه نیسي د نورو میاشتو په نسبت به تا ته زیات ثواب ملوي، ځکه دا کې قرآن کې راغلي چې دا ډېر برکتي میاشت نو دې کې به ثواب زیات چې بل میاشت کې سفر کې روزه نیسي او محرم کې نو د محرم ثواب به زیات ځکه دا ډېر برکت والا میاشت او په هر ورځ روزه نیولی شي. خو د 10 محرم روزي د عاشوري روزي خاص فضیلت راغلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړي وی په دې باندې د یو کال تیر شوي ګناهونه معاف کیږي. نو دی وجه نه انسان که د محرم میاشت دا روزه نیسي، د عاشوره روزه هر کال یې نیسي نو د کال ګناهونه معاف کی. نو زه چې مري نو صغیره ګناهونه به ټول معافي. خدا یاد لرل پکار دي کبیره ګناهونه بغیر د توبې نه معاف کیږي، هغه په روزو او په منځونو نه معاف کیږي. کبیره ګناهونه لوی ګناهونه هغه په توبې معاف کیږي، هغه پر باقاعده توبه وباسي. نو زه سره د محرم په ورځ باندې روزه ونیسي او توبه مو سره وباسي نو په هغې به الله واړه ګناهونه معاف کړي، په توبې به غټ ګناهونه معاف کړي. او چې د چا حق یې والي د هغې اراده وکړي چې دا حق به ورکوم نو دا یاد پردی حق په روزه نه معاف کیږي، پردی حق په مونځ نه معاف کیږي، پردی حق په حج نه معاف کیږي. د هغې به د ادایګي اراده کې نو الله به درته معاف کیږي. بیا یو روزه نیول یا 2 روزې یا 3 روزې نو مارته دا میاشت ټوله برکتی ده. خو 10 محرم نبی علیہ السلام روزه نیولې وه، خو بیا ورته صحابه وویل چې دا خو یهودیان هم کوي او تاسو یې د دې مخالفت کوئ. وایي زه تمنا یې وکړه که زه چېرته ژوندی وم نو زه به بل کال 2 روزې نیسم. نو دې وجې نه علما وایي پیغمبر تمنا کړې ده او اراده یې کړې ده نو 2 روزې نیول بهتر دي. نو د 10 نه یو روزه یا مخکې که یا وروسته زمونږ د ملک اعتبار سره جمعرات ورځ د دې 2021 کال د محرم 10 تاریخ جوړیږي د جمعرات ورځ. نو یا د بود جمعرات روزه ونیسه یا د جمعرات او د جمعې ونیسه. چې کوم کسان بهر ملکونو کې دي، امارات کې دي، سعودي کې دي، نو د هغوی اکثر عموما یو ورځ مخکې وي، هلته یو ورځ مخکې میاشت ښکاره کېږي ځکه هغه ملکونه خط استوا ته نږدې دي نو د هغوی خپل حساب کتاب. نو هلته که څوک نشي نو د بود ورځ د چهارشنبې ورځ 10 محرم جوړیږي. نو دې وجې نه هلته بیا څوک که روزه نیسي نو د منګل او د بود د چهارشنبې ورځ او یو ورځ مخکې د منګل ورځ په دغه ورځ د روزه ونیسي. او 3 روزې ډېره بهتره ده که یو انسان د منګل د بود جمعرات یا دلته اعتبار سره د بود جمعرات او د جمعې روزه ونیسي هغه ډېره بهتره ده. او که 2 نیولی شي ورپسې دغه بهتره ده. که څوک بالکل نشي نیولی او کمزوری دی وایي چې دا یو برکت حاصلوم صرف د 10 محرم د جمعرات روزه ونیسي او بار ملکونو کې د بود روزه ونیسي نو هم به دته ثواب میلو شي او تیر شوي یو کال ګناهونه به معاف شي. نو محرم کې روزې نیول زیات ثواب لري. پیغمبر نه دا خبره راغله پکار دی څوک پیغمبر سره محبت کوي یا حسین رضی الله تعالی عنہ سره مینه کوي نو حسین رضی الله تعالی عنہ هم روزه نیولې وه. نو پکار دا دی او خلک به دې ورځ شربتونه تقسیموي، رنګ برنګي شربتونه تقسیموي. هلکه حسین رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ روزه نیولې وه او د حسین رضی الله تعالی عنہ نیکه آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به روزه نیولې وه او امت ته هم د څه تلقین کړی د روزې نیولو تلقین یې کړی. نو دې وجې نه روزه نیول پکار. دا نور اسې رسمونه دي ښه او روزه نیول عبادت دی او د محرم د ټولو نه لوی عبادت روزه نیول دي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د روزې نیولو توفیق راکړي. د ګرمۍ روزه د ډېر ثواب لري او مینه محبت هم په دې کې ظاهري چې انسان په سخته کې چا سره مدد وکړي. الله سره خو څوک مدد نشي کولی خو د الله حکم چې وماني الله خوشحالېږي. ان تنصروا الله ینصرکم، چې د الله څوک خبره مني الله یې مدد کوي. بعضې خلکو روایات د ځان نه بیان کړي دي چې څوک دا روزه ونیسي د محرم د عاشورې روزه نو د 15 کالو د مونځ او د 15 کالو د روزو د کلونو ثواب ورته میلاویږي. نه داسې خبره نشته، بس یو کال راغلی چې یو کال ګناهونه ورسره معاف کیږي. نفلي عبادتونه به د فرضي عبادتونو نه ثواب زیاتې نه، ځکه چې دوی د 15 کالو د عبادت ثواب میلاویږي نو دا خو د فرض نو نفل اعلی کو
او څوک وایي د 10,000 کالو د فرشتو د عبادت ثواب ملاوي. نه داسې خبرې نشته. او څوک وایي د 1000 اجونو د عمرو ثواب ملاوي. نه دومره مبالغه نه دي کول پکار. بس خلک به همدغه یو روجي ته بیا کیني نورې به نه نیسي.